نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صدق الله العظيم. سورة بقرة دیم پارا 228 آیت دی. مخکې آیتونو کې هم د طلاق مسئله ذکر شو، په دې آیتونو کې هم د طلاق مسئله ذکر دي. الله رب العالمین فرمایي کومې زنانه ته چې طلاق ورکړی شو دا به د طلاق نه بعد 3 بیمارۍ عدت تېروي. دې 3 بیمارو کې به دا خیانت نه کوي. که چېرته دا د بچي بیماره وه نو دا به خبره پټوي نه، دا وایي چې زما عدت د بچی د بیماری والا دی. او مثال کدی ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، هغه طلاق چې د هغې نه بعد رجوع کېږي بیا خاوند ډېر لایق او حقدار د دې چې دې سره خپل ژوند واپس شروع کړي. بیا د دې ښځو دپاره په خپلو خاوندانو حق دی، د خاوندانو هم په دې ښځو باندې حق دی، البته چې د خاوند درجه په ښځه باندې اوچته ده. نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې د طلاق او مسئله ذکر کړي. طلاق دا په 3 قسمه باندې دي. یو طلاق رجعي دی، دویم طلاق باین دی، او دریم طلاق مغلظ دی. طلاق رجعي دی ته وایي چې سړی خپلې ښځې ته الفاظ د طلاق استعمال کړي، د طلاق ټکي استعمال کی، یو پیرا یا 2 پیرا، یعنی یو یا 2. سړی ښځې ته ووایي تاله ما طلاق درکو، یو پیرې داسې وي. بیا یو سړي خپلې ښځې ته ووایي چې تاله ما طلاق درکړه 2 پیرې، نو یوه پیره ووي یا 2 پیرې. د دې یو پیرا یا 2 پیرې ویلو نه بعد خاوند ته اجازت شته چې د ښځې سره بیا دا ژوند شروع کړي. دې ته وایي طلاق رجعي، هغه طلاق چې د هغې نه بعد خاوند ته د رجوع اجازت وي. دویم طلاق دی باین. طلاق باین په داسې الفاظو سره چې الفاظ د جدایي وي، د طا لام قاف الفاظ ني، او په هغې کې نیت د طلاق وي، نو په هغې باندې ښځه د خاوند د نکاح نه وځي. دې کې که دا خاوند د خپله ښځه ځان ته بیا جایز کول غواړي نو نوی نکاح به تش تړي، نور څه به نه کوي. دا ښځه به د خاوند سره د اول وخت په شان بیا نکاح نوی کوي، تجدید د نکاح به کوي. نو بیا د خاوند ته اجازت شته چې د ښځې سره ژوند تېر کړي. او دریم، یو سړي خپلې ښځې له 3 طلاقه ورکړل، یا یې وله ډېر ورکړل، 3 ورکړل، 4 ورکړل، 6 ورکړل، 0 ورکړل، هر څومره چې ورکړل، خو لکه 3 نه کم نه، 3 یا زیات. په دې باندې دا ښځه په دې خاوند باندې د ټول عمر دپاره حرامه شوه. دې ته وایي طلاق مغلظ. دا طلاق ښځې له ورکول ګناه ده، ځکه چې په دې طلاق کې خاوند ته د سوچ موقع نه ملاویږي. که یو طلاق ورکړي سوچ به وکړي، دماغ به یې ځای له راشي. که 2 ورکړي نو سوچ به وکړي، دماغ به یې ځای ته راشي. خو چې 3 یې ورکړل د سوچ ځای د پرې نه ښود، نو شرعا دا ګناه ده، لیکن ښځه پرې جدا کېږي. دې ته ویلی شي طلاق مغلظ. اوس که دا ښځه د خاوند سره بیا ژوند تېرول غواړي نو دې ته اجازت نشته چې د خاوند سره اوس پاتې شي. اوس به دا عدت تیر کی. د عدت تیریدل که دا د بچي بیماره وه نو چې بچي پیدا شو عدت ختم. که د بچي بیماره نه وه، د دې ماهواري راتله، نو د دې چې 3 چوټې راشي د دې به عدت ختم شي. او که دا داسې وه چې د دې بیماري هم نه راتله او د بچي بیمار هم نه وه، دا به 3 میاشتې انتظار وکړي، بیا به عدت ختم شي. کله چې عدت دوران وي دا ښځه به چا سره نکاح نه کوي، حرامه ده که ویې وکړه.
عدت په دوران کې نکاح نه کی. البته عدت تیر شو که دا ښځه چرته ځان له واده کول غواړي ځان له دې وکړي، ځکه چې اول خاوند سره د دې لین دین مکمل ختم په دریو طلاقونو. دا د مسلمانانو اتفاقی مسئله ده، دې کې د مسلمانانو کې د چا اختلاف نشته. سلور مذهب مسلمانان، محدثین، مفسرین، قرآن کریم آیاتونه، د نبی علیہ السلام احادیث دا په دې مسله باندې متفق دي چې دریو طلاق سره ښځه په خاوند باندې دائمی حرام شي. اوس که دا ښځه وایي زه د خاوند له بیا راتګ غواړم، دا نشي راتلی. البته داسې کیدی شي دې ښځې بل سړي سره واده وکړي، د دې اول خاوند نه خلاصېدو نه پس بل خاوند سره په خپل طبیعت واده وکړو، هغه سره څه وخت تیر کړو، بیا د هغه سره جوړه نه راته، هغه هم ولې 3 طلاقه ورکړل. د دویم خاوند اوس چې دویم خاوند طلاقونه 3 ورکړل، عدت یې تیر شو، اوس یې خوښه ده اولني خاوند سره نکاح کړي، پردي سړي سره کوي. اول خاوند لا ال راتلی شي چې د دویم خاوند نه طلاق اخیستی او هغه نه مکمل فارغ شي، نو که بیا اول خاوند سره نکاح کوي ځکه دا پردي سړی او که بل سړي سره نکاح کوي، اول خاوند خو هغه خاوند چې نکاح ونه چې نکاح ختم شو، خاوند ختم شو. اوس که دې خاوند سره بیا د دویم خاوند نه بعد نکاح کوي که بل چا سره کوي. دا شوا د طلاق 3 قسمونه. طلاق دا 3 حکمونه لري، یو طویل شي احسن، دویم طویل شي حسن، او دریم طویل شي بدعي. یو سړي ښځې له یو طلاق ورکو، په دې سره عدت تیر شو، دې طلاق ته احسن وایي. دا جواز په صورتونو کې ښه صورت دی، ځکه دې کې خاوند ته ډېره موقع میلاو شو، ښه د سوچ ټیم ورته میلاو شو. یو طلاق یې ورکو، رجوع یې ورته ونه کړه، عدت تیر شو، ښځه پې حرامه شوه، دا احسن صورت. دیم طلاق صورت دی طلاق حسن. حسن دی ته وایي چې یو پاکې کې یو طلاق ورکا، سوچ وکړه، دویم پاکې راله دویم طلاق ورکا، بیا هم سوچ وکړه، دریم پاکې راله بیا طلاق ورکا، دریم طلاق پورې ده تر سوچ ښه موقع وه. نو د دریو طلاقونه بعد ښځه به عدت تیره شي او دې نه بعد به دنه فارغه شي. دا په جایز صورتونه کې دویم نمبر. او دریم نمبر قبیح او ګناه والا صورت چې 3 طلاقونه په یو ځای ورکړي. په واقع کېدلو د طلاقونو کې اختلاف نشته، که یو یې ورکړ یو وشو، که 2 ورکړ 2 وشول، او که 3 یې ورکړ 3 وشول. ځکه د شریعت مسئله دا د قرآن ثابت مسئله، یو دی، 2 دی، 3 دی، عقلا او شرعا دا مسئله بالکل صحیح ده. دا خود الله جل شانه د طرفنا د طلاق په مسله کې د اجازت مسله شو. سلور مذهب مسلمانان په دې مسله متفق دي چې ښځه په 3 طلاق حرامه ګرځي. د دې په مقابل کې شیعگان، قادیانان او وابیان دوی وایي چې په 3 طلاق ښځه حرامه نه ګرځي. دا مسله کې دی د شیعگانو او د قادیانانو سره. په دې مسله کې دې سره د قرآن دلیل نشته، په دې مسله کې دې سره د بخاري شریف چرځي کې نوم اخلي، د دې دلیل هم نشته. یو مبهم یو مضطرب حدیث د مسلم شریف پیش کوي، اگر چې داغي معنا او داغي مطلب جدا دي، خو دې د ځان د هغه مطلب د مسلم شریف د حدیث نه را نقل کی، ان شاء الله غو دلیل بویم او داغي بیا وضاحت کو. خدا خبر تاسو په ذهن کې وي چې سلور مذهب مسلمانان اتفاقا په دې مسله باندې برابر دي چې په 3 طلاقونو ښځه همیشه د پاره حرام ګرځي، د خاوند د نکاح نه وځي، تعلق مکمل ختمي. دا مسله به ان شاء الله رسول دلیل برازي، خو مختصرا خلاصه ده. نو فرمایي والمطلقات او طلاق شده زنانا یتربصن دا به انتظار کوي بانفسهن پخپل ځانونو باندې 3 قروء 3 بیماره. زنانه چې کوم خاص بیماری راځي 3 بیماره به طلاق نه بعد د عدت کې. ولا يحل لهن ندي حلال د دې زنانو د پاره ان یکتمنا چې دی پټ کی ما هغه بیماری یا هغه بچي خلق الله فی ارحامهن چې الله پاک پیدا کړی د دې پګیړو کې. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر
کچر دیوی ایمان لوڑی پا اللہ پاک او پورس دا خیرت باندی نو که مومن وی رشتہ خبر بکی چی مثال زما بیماری راغلے دا زما عدت پورا شو یا زما بچی دی عدت تا جاری دی صفا خبر بکی خبرو پٹینا وبعولتهن خاوندان د دې خزو حق دا ډیر حقدار دی بردهن پرجو کولو دی خپل بیان تا کله طلاق رجعی ورکړي فی ذالک فدی مسئله کی ان ارادو اصلاحا کچر دا خاوندان د دې خپل خود سرا د اصلاح سوچ او اراده لري ولهن مثل الذی او د دې خود د پارا خپل خاوندان باندې پشاند اغه حق دی علیهن ولهن او د دې زنانو د پاره په خپل خاوندانو مثل الذي پشان دا حق دی علیهن چې دی په دې زنانو بالمعروف د شریعت مطابق یعنی د خځه په خاوند باندې حقوق دی او د خاوند په خځه باندې حقوق دي دواړه به یو بل د حقوق خیال ساتي وللرجال علیهن درجه او د سلو د پاره په خپل بیبیانو باندې اوچتواله دي والله عزیز حکیم او الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی واخر دعوانا